السلام علیکم. د سوشل میډیا باندې یوه ویډیو ډیره وایرل شوې وه، د ما مخې له هم راغله. په هغې کې جناب علي چراغ صاحب محترم یو نظم پیش کړی و چې هغه د فرقه په حوالې سره و. په هغې کې هغه فریاد دا کړی و چې یاره د علما سره خپله کې نښتي دي او په جنجال دي، په جنګ جګړو کې اخته شوي دي، اختلافاتو کې اخته شوي دي، او مو اوس نه پوهېږو مو عوام چې مو د چا پسې لوړ شو، په حق کې څوک دي. نو دغه یو فریاد یې کړی ده په هغه نظم کې، اگر چې بعضې نور نکات هم شته په هغه نظم کې، ډېر مثبتې خبرې او د معاشرې یوه ترجماني کړې ده. او علماو متعلق چې کومې خبرې کړي دا خبرې هم یو حده پورې بالکل صحیح دي. بعضې علما داسې شته چې هغه رویې او یو تعصب لري سره خپله کې، او رویې ډېرې داسې دي چې هغه شریعت اجازت نه ورکوي. نو دا خبرې د صحیح دي، چونکې هغه نظم یې ډېر اوږد ده، ما به ځای کې ټچ کړی و، تاسو به هم اورېدلی وی، خو بیا ویډیو ډېره ستریږي او بس تاسو خپله واورو مخې لګېدی شي دېر شي. زه ته صرف په هغې باندې یوه روشنایي اچم. د ما محترمو دا د علي چراغ صاحب صرف فریاد نه ده، دا د ټولو پښتنو دغه فریاد ده چې یاره مو اخر د چا پسې لوړ شو. دغه علما دي سره خپله کې نښتي، موږ له خو هېڅ پته نه لګي، موږ خو عوام یو، اخر د چا پسې لوړ شو. او دا خفګان هم کوي چې د فرقې ویلې زیاتې شوې. نو د ما محترمو زه تاسو مخې له چند خبرې کېږدم او یو اصول زه تاسو له ښیم، انشاءالله چې د هغې په روشنایي کې تاسو له به دا معامله بیخي اسانه شي، او د هغې په روشنایي کې دغه اصول په روشنایي کې تاسو هر قسم فیصله کولی شو، د هر قسم فرقې متعلق یوه رای په اسانتۍ سره قایمولی شو. ټیک ته هغه اصول دا ده چې ګوره د هر قسم د ګمراه فرقو نه ځان بچ کېدو دپاره د یو اصول بس صرف دا راونیسو، معامله به مو اوس اسانه شي. ګوره چې څومره فرقې جوړې شوي دي که نه، واورو ټول چې څومره فرقې جوړې شوي دي چې مړه چې په څه نامې هم دي، که وهابیان دي، که پنجپیریان دي، که مودودیان دي، او که مړه یې چې څومره جماعت دي که نه مکمل، دا ټولې فرقې، نو دا ټولې فرقې دا تقریبا د 150 160 170 سال دننه جوړې شوي دي، یعنې د دې نه پورته تاریخ یې نشته ده. نو تاسو به داسې وکړو، د ما محترمو علي چراغ صاحب محترم ده، که نور چې څومره دي مو پښتانه دي، لکه څرنګې مو تاسو په دې کې ډېر تکړه یو، د خپلو د پښتنو د مو چې کوم تاریخ ته د هغې پسې مو تاسو تحقیق کوو، او باقاعده مو د چا اولاد یو پښتنو د هغې پسې هم تحقیق کوو، پښتنو کې څومره قبایل دي دی هم تحقیق کوو، بیا د کومې کومې قبیلې کوم کوم قسم روایات دي دې پسې هم تاسو تحقیق کوو، او داسې نه ده د کومې کومې قبیلې او د کوم کوم قوم څه قسم رسم رواج دی دې پسې هم تاسو تحقیق کوو، او بیا د پښتنو چې کوم اصطلاحات دي، متلونه دي وغیره وغیره، همداسې په دنیوي علومو په فنونو کې هم مو تاسو ډیر زیات محنت کوو او خپل ژوند د هغې دپاره وقف کوو. نو که چیرې مو تاسو داسې هم وکړو چې لږ دین دپاره هم ژوند وقف کړو، دین دپاره هم لږ ټیم وقف کړو، په هغې کې هم تحقیقات وکړو او د حق ډلې د پهچان کوشش وکړو، دې هم لږ تاریخ وګورو، هسټرۍ نه ځان خبر کړو، نو مو تاسو له به دومره مشکل بیا نه وي. راشو زه تاسو له خم تاریخ، ما درته ووایي که نه چې څومره فرقې جوړې شوي دي، دا ټول 150 160 170 سال دننه جوړې شوي دي، دې نه زیات تاریخ یې نه ده، او بعضې خو داسې فرقې دي چې 30 40 سالې کېږي، دومره وخت هم نه کېږي. نو دا ټول په دغه درمیان کې جوړې شوي دي. نو مو تاسو بیا داسې کوو، مو تاسو به ریورس 200 کاله 60 لا، نو 200 کاله ریورس چې کله مو تاسو لوړ شو، نو په هغه ټایم کې تاسو وګورو چې په هغه ټایم کې کوم قسم خلک موجود وو، کوم قسم علما موجود وو، کومه ډله موجود وه، کوم قسم عقاید و نظریات موجود وو. بس لنډه خبره چې د هغې اتباع وکړه، د هغو ملګرتیا وکړه او هغه اپنا وکړه، اتا مسله خود به خود حل شوله، ته د هر قسم ګمراه فرقې نه بچ شوې، ته د هغو د چلونو نه بچ شولې. خو بس افسوس ته افسوس چې مو تاسو په دې شي کې تحقیق نه کوو، په دې شي کې مطلب مو تاسو تاریخ نه ګورو، دې وجې نه مو په ګاډو واډو سر شو، هر قسم سړی مو دوکه کوي. نو دا بنیادی خبره دا ده. نو د دغو مسایلو حل دا ده چې 200 کاله ریورس لاړ شو، بس چې په هغه ټیم کې کوم عقاید و نظریات، کوم علما موجود وو، د مسلمانانو کثرت چې په کوم طرف باندې موجود وو، بس هغه اپنو کو. لنډه خبره اوس دغه کې خبره دا ده چې ریورس مو کله لوړ شو، نو موږ له به څه پته لګي چې دا حق پکې کوم قسم خلک دي، یا د هغو څه نظریات وو، یا څه عقاید وو، یا کومه ډله وڅټله. نو بس لنډه خبره ده چې سټله لوړ شي، همدغه د اهل سنت والجماعت دغه احناف موجود و، امام ابو حنیفه رحمه الله مذهبیان دی، هغه مقلدین موجود و، همدغه ماتوریدي حضرات، همدغه اهل سنت والجماعت خلک موجود و. دا ټول یوه خبره ده، داسې بېله بېله خبرې نه دي. نو دغه خلک موجود و،
او د ټولو په باقاعده د اولیاء کرامو سره د مو تاسو که خپل تاریخ وګورئ مو چې کوم مشران وو دا ټولو به د اولیاء کرامو سره تعلق ساته د تصوف د لاین خلکو د اولیاء کرامو د کراماتو د تبرکاتو قایل وو همداسې خپل میلادونه به کولو میلاد شریف پروګرامونه به کولو خیریتونه به کولې دعاګانې به کولې همداسې په هر جماعت په هر مسجد کې به یا الله یا محمد لیکل شي دا خو باقاعده مو یو دی دا خو چې اوس د 15-20 سال 60 لوړ شي هم دغه والو نو د مو پښتنو تاسو ویلې دغه خپل روایت او خپل تاریخ ویلې هیر کړه تاسو د خپل مشرانو لمن ویلې پرې خوله د ځکه تاسو وخویدلو چې تاسو ځان له وخيار وکتلو تاسو ځان د خپل مشرانو نو وخيار وګڼه ځکه په فتنو کې تاسو هغه شول اخته شول نو برای مهرباني د ټولو مسایل حل دا چې سټل لوړ شو سټل ریورس لوړ شو نو د هر قسم فرقو د فتنو نه بچ شو هم دې کې مو خیر ده هم دغه بنیادی خبره ده نو په دې طریقې باندې ته د حق ډلې پہچان کولای شي بس لنډه خبره ده چې فی الحال څومره ډلې موجود دي په دغه ډلو کې هغه وډله چې د هغه نظریات او عقاید داسې وی لکه څرنګه د تاسو په خونو مشرانو داسې وی لکه څرنګه 200 کاله مخکې د علماو او د فقهاو چې کچیر د هغو سره برابرې خوړل نو بس هغه فرقه بیا حق ته په د موجوده فرقو کې هغه فرقه حق ته چې د چا عقاید او نظریاتو کم از کم 200 کاله مخکې د علماو سره جوړه خوړل او د تاسو د مشرانو په شانتي اعمال او عقاید او نظریات او زړو مشرانو په شانتي نو بس پوه شو چې لکه دا غنه د پوه شي دغه دا حق ډاله ده او دا مطلب زړه ډاله ده په ټولو کې نور د بوکی چې سوره نوې ډالې دی پوه شدونه بيخي ځان په دې طریقې باندې تاسو ساتل شو ځان ته وساتو او بل خبره به زدا وکم د بعضې حضرات چې کوم دي د بعضې حضرات چې کوم دي د دله هم خفوي او په دې باندې دو اعتراض کوي چې یاره د کوم سلور مذهبونه دي دا ویل سره خپل کې په اختلافات کړي نو دغه قسم خبرو له هم دو داسې رنگ ورکی چې دا هم فرقه واریت ده نو هیڅ کله هم داسې نه ده د امام محترمو د سلورو مذاهب او مقلدین چې کوم دي د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مذهبیان شول یا د امام مالک رحمه الله یا د امام شافعی رحمه الله یا د امام احمد بن حنبل رحمه الله دو چې سوره مذهبیان دي دو سوره مقلدین دي دو سره خپل کې چې کوم اختلافات دي ګوره د فرعي اختلافات دي د فروعي اختلافات دي دا څه اصولي اختلافات نه دي دا څه په عقایدو کې ټول یو دي سلور وړه مذهبونه ټول مسلمانان نو د په عقایدو کې ټول یو دي اصولي اختلافات خپل کې نشته د فروعي مسایلو کې اختلافات دي نو دله د سوق د فرقواریت رنگ نه ور کوي دا وړو مسایلو کې اختلافات دي ټیک ته د ځای پر خبره کلیر شو بوکي هغه خلک چې هغه داسې قسم اعتراض کوي چې را د فروعي اختلاف دم نوي او مکمل مطلب دا چې دیندار خلکو اختلافات په دوه باندې بد لګي نو زه دو په حضور کې د عرض کوم چې د امام محترمو صرف دیندار ویلې یادای راشه لک دنیادار طرف له هم راشه ته مولا دا ویا ججان دي ججان سره خپل کې اختلافات نه لري وکیلان سره خپل کې اختلافات نه لري سیاستدانان سره خپل کې اختلافات نه لري تاجران سره خپل کې اختلافات نه لري مختلف شعبې تاسو د دنیا کتل شو ټول سره خپل کې اختلافات لري هغه له خصوص هم په دې نظر نه ګوري چې یاره دا خنقي او دا بد کوي یا دا فرقواریت ته شخصیت پرستی دی یا د جماعت پرستی دا وغیرہ 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 په غیبه نه څوک هم اعتراض نه کوي نو دا څوک چې د تاسو ذهن سازي دا څه کړي دا چې بار د دیندار طبقه طرف لا تاسو توجه ورته وي چې ګوره دا فرقه پرستی او دا سره خپل کې اختلافات کوي او دا داسې دی او دا اسری وی اختلاف خو دنیادار خلکو کې هم ده بلکې د دیندار خلکو نه زیات اختلاف خو په دنیادار کې ده نو کچېره پچا باندې اختلاف بد لګي نو هغه بیا ول د دنیادارو نه اختلاف ختم کی بیا راشي د دیندار منځ کې د خبره وکي نو دا یو مختصرا جواب د دې خبره نور بوکی دی علماونه او د مونږ د سوق دا ګیله نه کوي چې یاره تاسو اختلافات جوړ کړی دي یا تاسو داسې کوي یا تاسو اسو کو مو د تاسو نه ګیله کو مو د تاسو نه خفایو چې ګوره د تاسو یو تاریخ موجود وو تاسو د خپل سپینګیرو مشرانو لیار ویره پرې خو تاسو د خپل مشرانو لیار ویلې پرې خو تاسو خپل تاریخ ویلې هیر کړل تاسو خپل د تاسو مشرانو چې کوم معمولات وو د شریعت مطابق تاسو غویلې پرې خو هغه قاعده نظریات تاسو ویلې پرې خو ګیله هم د تاسو نه کیږي
تاسو راوستلو دغه باطل خلک چې کوم دي دغه ګمراه فرقې چې دا مخکې چې ته یو نه نیم کس په یو نه نیم ډېر په کم تعداد کې وو د خلک تاسو راوستلو تاسو په خپلو مسجدونو کې امامان کړلو حالانکه تاسو لیدلو چې د تاسو د مشرانو په خلاف دي دو نظریات او اعمال خو بیا هم تاسو په خپلو مسجدونو کې امامان کو تاسو ته مدارس جوړ کړلو تاسو ته بقاعده چندې کولې تاسو به ته بقاعده کتابونه خستلو تاسو به ملګرتیا کولې هغه په ملاتړ کې به موجود وو تاسو ته په سوشل میډیا باندې نه د چینلونو او پیجونه چلو تاسو په هغه باندې خرچې کو تاسو مضبوط کړلو او بیا ګیلا دی مونږ کو چې یاره دا دو ویل د اختلافات کوي بوی دغه شیخ او ک تقویت ملو د دله د خو تاور کړی دا ای عوام زه تاسو نه ګیلا لرم ټیک ده نه مو د خبرو نه چوړو خلاصه ده چې بس ډیر نه پوهیږو کنه چې اخر حق فرقه کومه ده او مطلب مو په کومه لوړ شو بس هغه حل ده چې 200 کول ریورس تحقیقات وکړو لوړ شو او په هغه ټیم کې چې کوم علما موجود وو د هغو ملګرتیا وکړو د هغو ملاتړ وکړو د هغو لمن ونیسو نو انشاءالله چې د ډیرو فرقو د ډیرو فتنو نه بچ شو او که د تحقیقاتو خوري د نه کیږي نو کم از کم چې تاسو کوم سپینګری مشران په خونی مشران تیر شوي د هغو د نظریاتو د هغو د معمولاتو نه ځان خبر کو چې کوم د شریعت مطابق دي نو هغې نه به هم تاسو له یو ریزلټ یو نتیجه یو اندازه به تاسو له میلو شي مطلب دا چې ته کله د خپلو مشرانو د تاریخ او د هغو نظریاتو او معمولاتو نه خبر وي نو ته د دې په روشنۍ کې یوه صحیح فیصله کولی شي یعنی فی الحال چې څومره فرقې او تنظیمونه او جماعتونه موجود دي ته په هغې کې وګوره چې په هغې کې کومه فرقه کوم جماعت داسې ده چې د هغو نظریات او اعمال د تا د مشرانو په شانتې دي بس چې د تا د مشرانو په شانتې وپوه شه چې هلکه دغه خلک د تاریخ لري دغه فرقه حق ته او د پخوانۍ فرقه ده او دا د اهل حقو فرقه ده نو ته بیا د هغو ملګرتیا کولی شې طاله به دا یو اسانتیا میلو شي نو د ما د خبرو نچوړ او خلاصه بس دغه ده بس الله د مو تاسو ټول د دین اسلام د اهل سنت والجماعت چې هم دغه زړه ډله ده د دغه اهل سنت والجماعت حنفیت ماتوریدیت الله مو د دینه گمراه نه کی او الله د دې ماتح ژوند تیرولو توفیق را نصیب کی او الله مو د هر قسم فرق او باطلونه هر قسم عملی عقیدوي گمراهونه د الله مو تاسو ټول محفوظ وساتي الله مو د خپل حفاظت کې وساتي آمین ثم آمین السلام علیکم